فکر بچانا شو وارث د پیغمبر راغی چې هغه د بل بوج اوچتوي چې په بل لکه د پلاستیک ور بوج چې هغه به یې څه سړی راغی چې د بل نه بوج اوچت کړي د بل نه تکلیف اوچت کړي بل سره مرسته وکړي بل سره ملګرتیا وکړي دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وحی راغله اوږده واقعه ده نو مختصر وه ام المؤمنین ورته وایي انك لتصل الرحم وتقري الضيف انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نواحي الحق وابه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملمنو لا ملمستیا ورکه ته بوجونه اوچته سوک چې دا خبره کوي نو دا مرګرتیا کې تا به ولې خلک نه کړي نه وباسي خو خلکو کې خو ناپوهه ومي که نه ځکه الله وایي لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر تعالی می فتح درکا چې ستانه ستا مخکینی بوجونه موچت کما ستانه ستا رستنی بوجونه موچت کما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما پورا کی خپل نعمتونه پتا باندې چا چې حق ویل د حق مرګرتیا کړی دا آخري ژوند خسته شوی دی چا چې دا خلاف کړی د حق مقابله کړی دا آخري ژوند تباہی وو تاسو وګورئ لږ چا چې د حق پرستو مقابله کړی او خلاف یې کړی دا هغه مرګ ډېر بدتر و او چا چې د حق پرستو مرسته کړې ده چا د حق پرستو مرګرتیا کړې ده چا د حق پرستو سره ځان یو ځای کړی دا آخري ژوند د خوشحالۍ شوی دی ځکه الله وایي وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ پورا کی خپل نعمت پتا باندې وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تا مضبوط کی بنی غلار باندې ہدایت په معنا د ثبات او د کلکوالی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تا کلکی بنی غلار باندې څوک چې حق وایي او په حق ولاړي هغه همیشه کلکي بیا خپله خبره هغه د تورو په میدان کې هم نه پرېږدي زموږ یو ملګری هغه یو شعر وي هغه وي تلواروں کی سائی میں بھی حق ہوگا زباں پر تلواروں کی سائی میں بھی حق ہوگا زباں پر ہم نے کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گے من د تورو په میدان کې هم حق ویلی دی او منګه چرته حق نه دی پټ کړی جنګ او جګړه پای من ښه نه ښکارو من جنګ نه کوو من جګړه نه کوو منګه خو دا کوشش کړی همیشه زه چې اخري دې علاقې ته راغلی ما ته یاد دي نو ما ځان سره عبدالحنان حاجي صاحب یو ځای کو او دا ټویټه ایجنسای والا سلمې غاجي صاحب دا ادم ودی چې نمبر نه یې میر باچا حاجي صاحب او یو څو کسه نور هغه مې ځان سره یو ځای کو او زرالم هغه وخت ما ملګرو ته وی ټوپک مرالی دې کې به نقصان بشي بهرحال چې څه هغه خو شو الله ته به منظوره وه من همیشه د خیر خبره کړې ده قوم د رهنمایۍ خبره هم کړې ده او قوم ته هم خیر رسولی موږ د هېچا بدخوا نه یو ګرځېدلي په دوو څیزونو موږ چېرته سودا نه ده کړې یو د الله په دین چې دین پرېږدو د دولت د وجې نه د مال د وجې نه او دویم په پاکستان ځکه پاکستان زمونږ ملک دی زه ډېرو ملکونو ته تللی ما
زه چین ته تللی ما، تایلینډ ته تللی ما، سنګاپور ته تللی ما، سبا ته تللی، ملیشیا ته تللی ما، امارات متحده کې ګرځېدلی، سعودي عرب کې ګرځېدلی ما، او کاروباري سلسله کې زه یو مزدورکار مولا یم، چاندوله نیم تللی، مرګرو مینا کړي په خپل ځای، خو کاروبار په نیت تلیم، خو چې کم ملک ته تلیم او واپس راغلیم نو ما الحمدلله ویلې د خپل ملک باندې. او زه عمرې له تلی وم، عمره کې یو 25 ورځې هم تېرې کړې، بچي را سره و، زما وړه لور ده، نو هغه مور ته وایي پټې ورته ویلي وو، وی تا ته پته چې موږ پاکستان کې په ایرپورټ کوز شو نو بابا بډومبې څه وایي؟ هغې ورته وی نه، وی ته ګوره ښه وي، بابا به وایي چې پاکستان په شان ملک چاته دی؟ ما ته پته نه وه، موږ چې اسلام آباد کې کوز شو او ما دې یو خوا بل خوا وکړه، ما د پاکستان په شان ملک چاته دی؟ نو ټولو وخاندل، نو زه حیران شم چې ما پورې وخاندل. ما ولې؟ وی هسې بیا مې ما ولې؟ نو کور والا راته وایي دی وی چې بابا چې کوز شي نو دا وایي چې پاکستان په شان ملک چاته دی؟ نو ما چاته دی ما ته وښایي کنه. اسلامي ملکونه خو ډېر دي، خو داسې جلسه په بل ملک کې نشي کولی، داسې د قرآن درسونه عام په بل ملک کې نشي کولی، داسې امن په بل ملک کې تا ته نشته، پاکستانی ته نشته، داسې خوشحالي په بل ملک کې نشته کومه چې په پاکستان کې ده. موږ په دې دوو څیزونو چرته هم سودا نه ده کړې. ډېرې موقعې راغلي دي، ډېر واقعات داسې راغلي دي چې هغه زه بر سر منبر ویلی هم نشم. یو موقع داسې وه، یو تن راغی او ما ته وی چې افغانستان کې سټیګر میزایلې دي او ستا بله شاګردان دي، موږ له سودا وکړه چې ته یو علي په 1 کروڑ موږ به تاله 2 کروڑه درکو، یو تاله یو به موږ له راکې هغه له ورکې. او د هغې نه یو 10 ورځې مخکې زما یو شاګرد راغی د کونړ، ما ته وی ما څخه 10 سټینګر میزایلې دي چې که څوک اخیستو والی چې خرڅې کړو، 10 کروڑه روپۍ وې او زما جیب ته راتلې. زه پوه شوم چې د افغانستان نه سټینګر میزایلې ټولوي او بیا به همدغه خلک راشي او په افغانستان به پنجې خښېږي او پاکستان ته به فسادات شي. نو ما هغه ته وی ما تا ته چا زه خیلی یم چې زه سوداګر یم د سټینګر میزایلو؟ هغلی شو ما له پلار په لاس کې قرآن را کړی و، ما ته وی خلکو ته به قرآن ښې او د قرآن خدمت به کې، ما له سټینګر میزایل په لاس کې نه دی را کړی، ته دوکه شوې. سړي وی اوس زه اسلام آباد ته ځمه، سورلي به یي، ما ټیکسي موټر یي، ټیکسي موټر مې والا په پنجپیر کې وکړ، همسا ورڅخه وه لښته په تلوار کې هغه هم یې را شوه، هغه اوس هم ما څخه پرته، ما بیزه جنګ له تلنو ښکرې بایله، هغه راغلی سوداله و، همسا ته هم ما څخه پاتې شوه. الحمدلله موږ په پاکستان سودا نه ده کړې او نه زه سودا په پاکستان کوم او نه به انشاءالله زما ملګري کوي. د پاکستان زمونږ ملک دی، اسلام زمونږ دین دی، قرآن او سنت زمونږ ذمہ داری ده چې دا به مخلوق ته ښیو، خلک به د دې نه خبره وو. الله وایي کله چې ته کلک ودرېدې وینصرک الله نصرا عزیزا